السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټولو مرګرو ته ډېر ډېر سلامونه. منګرو ما تاسو ته دا کتاب را لګلې ده، انکار حدیث سے انکار قرآن تک. دا کتاب چې ده دا شیخ السلام صاحب رستمی صاحب لیکلی دی چې دا مشهور شخصیت دی او دا مسلم شخصیت دی د غیر مقلدینو او د اشاعتیانو په منځ کې. دا کتاب چې لیکلی دی دا هغه ډلو خلاف لیکلی دی چې هغوی د انکار حدیث درجه ته رسیدلی دي، خو ځان له نمونه بدلی را بدلی. نو شیخ صاحب په ډېر ښایسته وضاحت کړی دی او دا اشاعتیان چې کوم دي د دوی باقاعده نوم یې اخیستی دی او ورته ویلي چې دا معتزله دي او دوی د عذاب قبر نه منکر دي. ها، منکر په صيغه د اسم فاعل سره چې څوک انکار کوي او منکر چې شي نو بیا انکار کړی شوی، نو دوی منکرین حدیث دي. ما چې کومه دا یو حواله در لګلې پیله د دې وضاحت کوم، بیا به د یو عبارت د دوی را لګم او باقاعده هم دغه عذاب قبر هم دغه قبر ښودلی دی همدې کتاب کې کوم کې چې با نبي علیه السلام مړي ښخول. دوی خو دې ځي کې عوامو له دوکه ورکوي چې یاره دا یو عرفي قبر دی، یو شرعي قبر دی، خو هغه وایي داسې ځان نه لګېدي، ځان نه اصطلاحات کوي و یو دوی سره دلیل نشته دی، یو نص ورسره نشته دی. هغه عبارت زه تاسو ته پیش کوم، په خپل یې وګورئ. که زما په خبرو باندې ستاسو یقین نه راځي، لاړ شئ قصه خانه کې دا کتاب ځان ته واخلئ او دې باندې باقاعده دا په هر ځای کې ملاویږي، د غیر مقلدینو په ټولو مکتبو کې دا ملاویږي او دا ځان ته واخلئ. زه عبارت شروع کوم، نو عبارت ته تاسو ګورئ. دا 356 نمبر صفحه چې ده وګورئ. وایي درېیمه ډله هغه ډله ده چې د عذاب قبر قایل دي او د قبر څخه مقصد برزخ اخلي، لیکن یوازې د روح دپاره د عذاب او د تنعیم وینا کوي، د بدن د پاره هیڅ ډول د عذاب او د تنعیم عقیده نه لري او په قبر کې د عذاب څخه بالکل منکر دي. سوی او په قبر کې د عذاب څخه بالکل منکر دي، یعنی د قبر د عذاب او په قبر کې د عذاب په منځ کې توپیر قائل نه دي. دا د معتزله وینا ده. او په دې وخت کې دا اوس ګوره سوی او په دې وخت کې د توحید ځنې مدعیان ګوره دا کم چې ځان ته اشاعتیان پچپریان وای، دا عقیده لري چې دا ټولې ډلې په دې مسله کې د حدیثو څخه منکر دي. دا ټول څه دي؟ د احادیثو نه منکر دي. دا وګورئ په خپله باندې تاسو وګورئ. او د هغوی په مقابل کې د اهلسنه والجماعت عقیده ده چې قبر د وجود د دفن کېدو ځای وي. موږ ورته څه وایو؟ ګوره دا شیخ السلام صاحب هم دا وایي چې قبر څه ته وایي؟ د وجود د دفن کېدو ځای وي، یا د بدن د ذرات په کوم ځایونو کې چې هغه خواره شوي وي، الله تعالی د خپل قدرت په واسطه هغه په ده باندې څه کوي؟ عذاب په ده باندې را لیږي. نو دا هغه اولنۍ حواله ما تاسو در ولیږله چې باقاعده شیخ صاحب السلام صاحب باقاعده د دې پنځپیریانو نوم اخلي چې دوی څه دي؟ دا منکر دي، د احادیثو نه منکر دي. موږ چې ورته وایو دا معتزله دي، دا موږ یوازې نه وایو، د دوی د نورو کتابونو به انشاءالله تاسو ته حوالې پیش کوم. صرف د یو کتاب زه تاسو ته حوالې درکړم، دا هغه پیلنی تصویر چې ما در لېږلی او د هغې جواب شو. مرګرو دا دویمه حواله هم د شیخ السلام صاحب د کتاب انکار حدیث سے انکار قرآن تک صفحه نمبر 358 کې دا د پنځپیریانو او د دې معتزله یو بله غلط عقیده عوامو ته ښکاره کوي. دوی وایي عذاب چې ملاویږي دی له دا په برزخ کې ملاویږي. هغه د دې خبرې وضاحت کوي چې برزخ د زمانې او د وخت نوم دی. دا څوک وایي؟ شیخ السلام صاحب وایي دا موږ نه وایو. دا وایي ګوره زه درته دا ټول وضاحت کوم او عبارت درله د ده وایم، نور تاسو په خپله باندې بیا دا کتلی هم شئ، لږې زوم کوئ ځان ته خپله ښکاري. وایي یعنې د انسان د مړینې نه وروسته په قبر کې وایي دا چې دفن وي یا د هغې د بدن ذرات د دنیا په کومه برخه کې وي او روح هم چې په کوم مستقر کې وي نو هغه برزخ دی. په دې اساس برزخ د کوم خاص مقام یا ځای نوم نه دی. ګوره دوی وایي په برزخ کې ورته وي، موږ ورته وایو هلکه برزخ د زماني نوم دی، موږ سره نه مني. لیکن نن د دوی خپل شیخ صاحب څه وایي؟ بلکې د زمانې او د وخت نوم دی. څه وایي شیخ صاحب؟ څه وایي عبدالسلام شیخ صاحب؟ چې برزخ دا د زمانې او د وخت نوم دی. او په همدغه آیاتونو کې د همدې درې واړو ډلو تردید وشو. نو معتزلګانو تاسو باندې رد تاسو مشران کوي. باقاعده شیخ السلام صاحب وایي چې دا برزخ څه شی دی؟ چې د عذاب فی القبر او
قبر کې د عذاب څخه د پخپل باندې وضاحت کې چې د یو ډول دا منکر دي. دوی سوی شیخ عبدالسلام صاحب سوی وای د حمدې درې ډلو د عقیدې تردید وشو چې د عذاب فی القبر، عذاب فی القبر او په قبر کې د عذاب څخه د یو نه یو ډول نه دوی سکی دا انکار کوي. یعنی دوی وای چې په دې قبر کې عذاب نشته او په برزخ کې دی. شیخ عبدالسلام صاحب وای چې برزخ د زمانه او د وخت نوم دی، د مقام نوم نه دی. دوی دې ځکه عوامو له دوکه او دا ورته منغوایو چې لکه د عذاب په قبر کې ملاویږي، دوی دا ول په برزخ کې ملاویږي. نو دوی عوامو له دوکه ورکړي چې او عوام خو په دې نه پوهیږي دا برزخ څه ته وایي. نو برزخ د زمانه او د وخت نوم دی. په وخت او زمانه کې الکه وخت او زمانه کې خورته عذاب ملاویږي، حکم ځکه ملاویږي، دا خو د برزخ خو د زینوم نه دی. نو شیخ عبدالسلام صاحب هم د دې خبره وضاحت وکړو. مرګرو دا عبارت مې چې د درولګو دا هم د انکار حدیث انکار قرآن تک شیخ عبدالسلام صاحب دا په دې کې وضاحت کوي وای چې د قبر د عذاب څخه د برزخ عذاب تعبیر کوي او منی. دا معتزله جدید معتزله چې کوم دي پنځپیریان شاعتیان دوی سوی دوی عذاب په برزخ کې منی، خو په قبر کې د عذاب څخه دوی سدي دا منکر دي. د هغوی د پاره هیڅ منصوص دلیل نشته دی. دا موږ نه وایو ښا، دا زمون خبره خو تاسو نه منئ. موږ سره خو نن ان شاء الله موږ تاسو د مشرانو نه تاسو ثابتو چې تاسو سره اس نص در سره پدې کې نشته دی، هیڅ منصوص دلیل نشته دی. هغوی ته پکار دي چې دغه مخکینی آیاتونو کې غور او فکر وکړي. په قبر کې عذاب او د قبر د عذاب د برزخ په معنا دوانو ته شامل دی، په داسې حال کې چې په صحیح احادیثو کې هم په قبر کې د عذاب تصریح موجود ده. په صحیح احادیثو کې دا د نبی علیه السلام حدیث مبارک هم پر اغسته دی. د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ سره روایت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو باغ باندې د مدینه یا د مکې په باغونو باندې وای تیر شو. نو دوه کسانو आवाज واوریدو چې هغوی ته په قبرونو کې عذاب ورکول کېدو. نو نبی علیه السلام فرمایل چې دوی ته عذاب ورکول کېږي او دا عذاب د کوم مشکل کار په اساس باندې نه دی. دا احادیث په ټول راوړي دي. نو دې کسانو ته چې د عذاب ملاویدو دا ول په دې قبر کې ملاویدو او دې جسم سره ورته ملاویدو، خو دوی سکه عوام له دوکه ورکې چې دوی وای چې نه په برزخ کې عذاب دی. او مخکې حواله تاسو واوریدله چې برزخ د سنوم دی، دا د زمانه نوم دی. برزخ د زمانه نوم دی، د وخت نوم دی، د مکان نوم نه دی. او زمنګ دوی سره مسله په مکان کې د منګو په دې قبر کې عذاب ملاويږي، دوی وای په زمانه کې ورته ملاويږي. نو دوی دومره هغه عوام له صرف دوکه ور کول کوي. نو دا هغه بل عبارت شو تاسو ته راولېګو. مرګرو دا بل حواله مې درولېګله، دا هم د دې کتاب انکار حدیث انکار قرآن تک صفحه نمبر 304 کې هم د دې اشاعتیانو پنځبریانو معتزلو پرد کې دا وضاحت کوي. وې دغه رنګ نور احادیث هم موجود دي او په هغوی کې فی قبره فی قبورها او فی قبورهما الفاظ صریح دلیل چې د قبر دننه عذاب شته. نو ها خلق چې په قبر کې د عذاب څخه منکر دي، نو هغوی د دې احادیثو وی پرته له ضرورت تعویلات کوي او وی وای دلته فی القبر څخه مراد فی البرزخ دی. نو منګ وایو دا ورته ګوره سوی وی منګ وایو کچری یو حدیث فی البرزخ ثابت دی، نو بیا د فی القبر تعویل ته په فی البرزخ باندې څه اړتیا ده؟ خو په هیڅ حدیث کې هم فی البرزخ ثابت نه دی. یو حدیث دی د پیش کې چې دی وی چې عذاب فی البرزخ ملاویږي، وي موږ به ورسره ومنو کنه. څومره چې وی احادیث راغلي دي دا فی قبرها کې فی قبورها فی قبورهما فی قبره الفاظ سره راغلي دي. فی البرزخ یو الفاظ یو حدیث دی دوی ثابت کوي، موږ به ورسره ومنو. دا څوک وي موږ سره خو نه مني. خو اصل خبره دا ده چې کله یو انسان ته ملامت کې نو استاد دلیل خو در سره دی نه مني، نو دی ته چې دی د خپل کور خبره پیش کړي. نو پکار دا دی چې د اشاعتیان پنځپیریان د دې عقیدې نه توبه استغفار وکړي، ځکه چې دا خو لکه دوی ته په خپله باندې لکه دا یو غټ په ګمراهۍ کې اخته دي او نور عوام په ګمراهۍ کې اخته کوي.
چې دوی د عذاب قبر نه انکار کوي، حالکه د صریح آیاتونو نه دغه شانته کې حدیثونه دا ثابت دي. نو دا یو شپږ منټه کلیپ صرف د یو کتاب د شیخ عبدالسلام صاحب د یو کتاب او د قبر په باره کې مې ولله وښودو چې هغه پنځپیري ویل چې قبر په باره کې توخه او چې قبر الفاظ پکې وي، دا د صریح الفاظو کې دي، د نور صریح الفاظ نشته چې کوم رد شیخ عبدالسلام صاحب کړی دی، دا رد د لپاره کافی دی. چې اوس دام نه مني نو د دوی نور کتابونه هم موږ سره شته، د منیر شاکر صاحب هم دي، د نیلوي صاحب هم دي او مشهور شخصیات دي. هغوی هم دغه مراد اخلي چې دوی د برزخ د عذاب قائل دي، خو د قبر د عذاب قائل نه دي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.